الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته. د صيغه د متوحدنا الحمد لله منګه فارغ شویو. بجلال ذاته بجلال ذاته کی دریو خبرو تا گورای. یو دا جاری مجرور پچا پوری متعلق دی. دا جاری مجرور بجلال ذاته دا جاری مجرور پچا پوری متعلق دی. دویم با دے خبری تا سوچ کوئی چې جلال ذاته کې دا اضافت کم اضافت ته اضافت لامی دی او کدا اضافت صفت ته چاہتا موصوف تا او درم جلال ذات وایستا درم جلال ذات دا ستا وای نو دا درم خبره وفاق آغاز کیو کم جلال ذات اغا عبارت دی صفات سلبیون دی صفات چانا لکا اللہ لیس بجسم لیس بعرض لیس بمکان لیس بمتمکننا دیتا وائی دا خبر ختم دا دی تعلق دا جات سر دے دا جاری مجرور نو دا یا ظرف لغو ده او یا دا ظرف مستقر ده. بجلال ذاته دا ظرف لغو ده او یا ظرف مستقر. کدا ظرف لغو شي نو متعلق بشي په متوحد پوره. پچا پوره؟ په متوحد پوره. ادم متوحد پس لکه چې باراشي په معنا د انفراد سره په معنا د چا سره لکه توحد زید بالمال د منفرد ده. او جلال ذاته کی با اضافت لامی ده او یا اضافت د صفت موصوف تا یعنی بذاته الجلیلہ بذاته الجلیلہ دا دو احتمال شو چې دا ظرف منگا کم ظرف کو ظرف لغو کو ام متعلق کو پچا پورے متوحد پورے نو بیا په معنا د چا سره به د انفراد خو په دې اضافت کې سو احتمال دي دوا یا اضافت لامی دی او یا اضافت صفت ته جاتر موصوف تا چې اضافت د صفت موصوف ته شنو بذاته الجلیلہ دا سو احتمالونه شو په ظرف لغو کې دوا که ظرف مستقر شي نو بیا به متعلق شي په مسببن پورې یا په ملابسن پوری پا مسببن پوری یا پا ملابسن پوری یعنی دغه بوتا مقدر راو باسه کنه مسببن راو تاو باسه یا ورطا سوکو راو باسه ملابسن راو باسه. بیا هم پا جلال ذات کے سو احتمالون دی دو احتمالون دی سو احتمالون دی یا اضافت لامی دے او یا اضافت صفت تے جاتا نفتوارت الاحتمالاتو طول احتمالات سوشو طول احتمالات سوشو سلور احتمالات توجہ غواړم دا ظرف لغو شو په اضافت کې سو احتمالونه دي دوا دا ظرف مستقر شو مسببا یا ملابسن او پدې کې سو احتمالونه شو دوا
نو فصارت الاحتمالات اربعه څلور احتمالات شو. کدا ظرف لغو شي نو اضافت تلامی شي او کدی صفت موصوف ده شي دواړه صحیح دي. دواړه صحیح دي. او که ظرف مستقر شي نو هغه اضافت لامی صحیح ده خو د صفت موصوف ته هغه صحیح نه ده. صفت موصوف ته صحیح کم یو صحیح ده لامی او هغه بل صحیح نه ده. تفصیل د کلام دار اوس تفصیل تا ګوره، تفصیل د معنا تا ګوره. بجلال ذاته کی یو احتمال دار چې دا ظرف څه شي لغو متعلق شي په منفرد متوحد پورې، توحد په معنا د انفراد. نو ما وی دوه اضافتونه صحیح دي ولی که اضافت لامی شي دسی بشي. حمد دے اللہ لرا دسی اللہ چې الله متوحد دے په جلال ذات کې، یعنی منفرد دے په خپل صفات سلبیو کې، دے منفرد دے په څا کې په صفات سلبیو کې دے منفرد دے. دغه صفات سلبیه په بل چا کې نشته. لکه الله خو لیس بجسم لیس بعرض لیس بمتمکن لیس بمکان لیس بمخلوق، دا ټول دی. ولی دغه من کې شته لیس بجسمنم که جسمونیم. نو الله منفرد دی په صفات سلبیو کې، دا خبرم صحیح ده. که چرته اضافت صفت شي چاته موصوف ته نو حمد دی الله لرا دسی الله چې منفرد دی په خپل ذات عظیمه کې. جلال ذات معنا یعنی ذات عظیمه. جلال ذات په اولی معنا صفات سلبیو ته ویل شو، اوس ذات عظیمه. نو الله منفرد دی په ذات عظیمه کې، الله منفرد دی په ذات عظیمه کې. الله منفرد دی څنګه منفرد دی؟ وجود زما سره عین نه دی او وجود د الله سره عین دی. نو الله منفرد شو په خپل ذات کې کنه. د الله وجود د چانه مستفاد نه دی او د نور مخلوقات وجود د چانه مستفاد دی. نو الله منفرد شو کنه په ذات عظیمه کې. نو دواړه صفت دواړه اضافتونه څه شي؟ که ظرف مستقر شي نو معنا پیدا شي حمد دی الله لرا دسی الله چې متوحد دی. اوس په متوحد په معنا د منفرد نه اخلي. هغه کله اغسته کیږي چې دا باطل د توحد شي. د متوحد به څو معناګانې اخلي؟ درې. هغه درې معناګانې به اخلي تا چې مخکې اغسته وي. د متوحد اوله معنا څه وه؟ چې الله واحد دی، وحدت تقاضا د ذات ده. یا الله تعالی څه شی دی؟ موجود واحد دی. موجود څه شی دی؟ یا واحد دی په وحدت کامله سره، واحد دی په وحدت. دغه درې معناګانې به واخلي. اوس د متوحد د ضمیر نه به دا مسببا اول دا ملابسن کذا، دا ملابسن به د هغې نه حال شي په حال کون د دې الله کې چې دی ملابس دی. په حال کون د دې الله کې چې دی ملابس دی. د چا سره ملابس دی؟ بجلال ذاته. اضافت لامی کا بجلال ذاته د صفات سلبیه سره. نو ملابس شو څوک شو؟ الله. ملابس څوک شو؟ صفات. دا صحیح معنا ده. دا معنا اوس اضافت ته صفت کې موصوف ته شي بیا صحیح نه ده، بیا صحیح ځکه معنا پیدا شي. حمد دی الله لرا دسی الله چې متوحد دی په معانی او ثلاثه او سابقه او سره. په حال کون د دې الله کې چې دی ملابس دی د ذات عظیمه سره. د څه شی دی؟ ها دی ملابس دی د ذات عظیمه سره. ملابس څوک شو؟ الله. ملابس څوک شو؟ ملابس څوک شو؟ او ذات عظیمه څوک دی؟ نو بیا ملابس ملابس یو شی شو. ملابس ده دې ته وایي تلبس الشیء بنفسه. دا معنی کې نه ده. په اول تقدیر کې اضافت اعلامی شي نو ملابس ته څوک شي؟ الله. ملابس ته څوک شي؟ صفات. نو ملابس ملابس کې فرق راغی، لیکن شي اضافت ته جلال ذات نه کې ذات الجلیله کې
نو بیا ملابس څوک دی ملابس څوک دی ذات عظیمه دې ته وایي تلبس الشی بنفسه دې ته وایي تلبس الشی نو دا خو ما ووی خو هغه بل مسببا سره چې تعلق ورکې نو ایا مسببا یا مسببا ارشی چې وایي نو بیا به اوس دا اجرا تکای زد دې تعلق ما رچا سره ورکه مسبب سره نو معنی دا رحمت دې الله لرا دې الله چې سره متوحد دې د متوحد به څو معناګانې کوي هغه درې ما سبقا یعنی الله متوحد دې په وحدت کامله سره یا وحدت تقاضا د ذات تا یا موجود واحد دې څنګه چې کوي په حال کون د دې الله کې چې دې مسبب دې د الله څه دې او د چانه مسبب دې د چانه مسبب دې د صفات سلبیونه جلال ذاتنا نو مسبب څوک شو الله شو او سبب څوک شو صفات سلبیه خودی کې تغایر نشته دي کې څه نشته عینیت هم نشته تغایر هم نشته نو سوال نه واردېږي د سمو چې الله دې مسبب کو الله دې څه کو یو الله مسبب کېدل ناروا دي د اغیارونه صفات اغیار نه دي نو دا معنی صحیح ده خو کدا اضافت ته صفت چاته کې نو معنی پیدا شي په حال کون د دې الله کې چې دا الله مسبب دی د ذات جلیلنا نو مسبب څوک شو الله سبب څوک شو الله ذات عظیمه سببم شو کنه او الله مسببم شو سببم شو نو سببیت الشیء لنفسه لازم سببیت الشیء نو دلته څو احتمالات اداره وای توجه را کسو ظرف لغو نو بیا اضافت صفت موصوف ته د موصوف چاته نه اضافت صفت ته موصوف ته ایا اضافت الامی نه یا ظرف مستقر کا اضافت الامی کا یا اضافت صفت چاته کا موصوف تکا خو که ظرف لغو دې کا دا متوحد په معنا د چای د انفراد یا اضافت الامی او د صفت موصوف ته دواړه شریک شي او که ظرف مستقر دې کا بیا ملابسن سره او که مسببان سره شو خو اضافت الامی به څه شي خو اضافت د صفت موصوف ته به صحیح نه او د متوحد به کومه معناګانې خپل هغه درې لکه مثلا حمد دی الله لره د سي الله چې متوحد په معنی ثلاثه او مذکوره سره په حال کون د دی الله کې چې د ملابس دی د عظمت ذات سره جلال ذات سره صفات سلبیه او سره ټیک شو خو کته وای اوس ذاتی جلیله سره د ذات عظیمه سره نو تلبس الشیء بنفسه لازمي یا غ مسببا سره نو الحمد دی الله لره دسی الله چې متوحد دی په معنی ثلاثه او مذکوره سره په حال کون د دی الله کې چې د مسبب دی او د جلال ذات عظمت ذات صفات سلبیه دا سبب دی ټیک ده خو کته وایي چې ذاتی جلیله هیڅ شی دی سب نو ذاتی جلیله او الله خو یو شی دی نو بیا سببیت الشیء لنفسه لازمیږي څلور احتمالونو کې اول دواړه صحیح د لغو والا مستقر کې هغه یو صحیح او هغه بل الله وکمال صفاته حمد دے اللہ علی ردسی اللہ چه متوحد دے پا جلال ذات کی وکمال صفاته او پا کمال دا خل صفتونو کی کمال پا معنی دا دوام امراضی کمال پا معنی دا عدم تناہی سرم راضی چه متناہی ندی او دا صفاته جمع دا صفتون دا نزدکر دا خبر دے مقام کی چه یو وصفن وی او یو صفتون وی یو وصفن وی یو صفتونی نو وصف دیتا وی چه قائم تر موصوفه او کلت منفکیده وشی او صفت با دیتا وی چه قائم بالغیر بی موصوف پوری با قائمی خدا موصوف نبا منفکیدله او جدا کیدله نشینو دیتا سوی صفت کمال سو مانا گانی شدوا یا پا مانا دا دوام سرا یا پا مانا دا آدم تنائی سرا صفات جمع دا صفتون فرق نو که پا مابین دا صفت دا وصفون کے صفت وصف دوار مانا قائم بالغیری خود دی پا منس کی و فرق تے صفت دیتا ہو چه مانا قائم بالغیری
او غیر منفک یو دائم یو لازم او یو د وصف نو وصف دې ته ویل کېږي چې معنا قائمه بالغیر دا معنا یو قائمه تر غیره خو کله ته نسی شي کېږي هغه دې جدا کېدې امشي وکمال صفاته د دې په معطوف علیه کې د دې معطوف علیه څه شعر دا سوایا د دې معطوف علیه دا جلال ذات ته د دې معطوف علیه څه شعر دا جلال ذات ته نو جلال ذات خو مدخول د باو کنه مدخول د چاو نو دا کمال صفاته هم مدخول د چاره د با اخو مدخول د باو کنه به په داخله شوی وکنه نو دا کمال صفاته د مدخول شورچا د با نو دې کې دوه احتمال دي یو دا چې دا ظرف لغو شي په متوحد سره تعلق لري او دویم دا چې دا څه شي ظرف مستقر شي ظرف څه شي او د کمال صفاته کې دوه احتمال دي کمال صفاته کې یعنی په اضافت کې دوه احتمال دي یو دا چې اضافت د صفت کې لامی شي کمال صفاته او یا چې اضافت د صفت چې موصوف تا یعنی صفات هل کامله صفات هل کمال صفاته یعنی صفات هل کامله نو ما د کمال ترجمه وکړه بیا می د صفت جمع د صفت او وصف من کې فرق وکړه بیا می درته وی چې معطوف علی د جلال ذات ته خو هغه مدخول د بانو دا مدخول د چا شو د با مدخول د چا شو د با نو چې مدخول د با شو نو جلال ذاته کې خو ظرف لغو او ظرف مستقر کې دی شو اضافت کې دوه احتمال دا قسم ته دلته مساله ده چې دام ظرف لغو او ظرف مستقر وشي او یا اضافت لامی او اضافت صفت موصوف ده دا احتمالات پکې شته او احتمال تلاش ظرف لغو یکو که مستقر ظرف لغو جلال ذاته منګه کم کړه واولنا نو دا بم ظرف لغو شي نو چې ظرف لغو شو او دا متعلق شو د چا سره د متوحد سره نو د توحد په سله کې کسی شی راشي با نو په معنا د چا سره د انفراد سره نو اضافت کې دوه احتمالات صحیح دي لامی کوي او کری صفات نو د څه بوای حمد الله لرا د څه الله چې منفرد دی په کمال د صفاتونو کې منفرد دی په دوام د صفاتونو کې منفرد دی په غیر تناهی د صفاتونو کې صفاتونه غیر متناهی دي په دې کې الله سره منفرد نو دا اضافت لامی کو او که چرته ظرف مستقر شي نو د متوحد به کومه معناګانی بیا هغه درې په دې ستړی شمنو د متوحد په کومه معناګانی هغه درې حمد الله لرا دسی الله چې هغه واحد دی وحدت تقاضا د ذات ته او دغه الله موجود واحد دی یا که وحدت کامله دی پکې او په حال کون د دی الله کې چې دی مسبب دی یا دی ملابس دی د چا سره ملابس دی د دوام د صفاتونو سره د غیر تناهی د صفاتونو سره یا د صفات دائمه او سره د صفات غیر متناهی او سره یو شی دی کنه صفات غیر متناهیه مې ځکه چې کمال معنا مې غیر تناهی او کا صفات مې په مخ کې کا یعنی اضافت د صفات شو چاته مو التباس تر باندې شرط امرانه شي غیر در باندې چاته خلط رانه وي اندا ډېر لوی مسلې دی سړی ګنګ شي هغه سره چې به پوانی شي خیر دی چې خلط رانه شي پوښ وکنه نو پتا صبح د دین رستم خلط راځي چې لکه د وړو په شان کمال صفاته د کمال دا معنا سو معنا غانې دوا دوام غیر تناهی صفات جمع د صفاتون دا معنا فرق په مابین د صفات او وصف کې بیا مې د مدخول د جلال دی
دا نو با په داخله ده نو دا د څه شو چې بکمال صفاته شو نو یا ظرف لغو ده یا ظرف مستقر ده نو که لغو شي اضافت صفت موصوف ته شي او کلامی شي دواړه صحیح که ظرف مستقر شي ملابسن یا مسببن پورې تعلق لري یم خبره صحیح ده خود متوحد به څو معناګانې کو درې کما علمت فيما سبق دا خبره په کوم ځای کې پیژاندل الله په معنا ابا میں معنا مو کګور اولی ظرف لغو کوم حمد دی الله لرا د چې الله کې منفرد دی په کمال د صفاتونو کې یا د چې الله کې منفرد دی په صفات کامله او کې یو شی پوه شئ په ها وسی ظرف مستق حمد دی الله لرا کې متوحد دی په معنی او ثلاثه او په حال کون د دې الله کې چې دی ملابس دی د کمال صفاتونو سره یا صفات کامله او سره المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته المتقدس دلته بعینه هغه بحث کوي چې کوم د متوحد کې کړل د متوحد منګه څو معناګانې اغستې وي تأویلی نو متقدس کې به هغه تأویلی معناګانې اخلي درې اوله معنا المتقدس دا قدس او پاکواله دا تقاضا د ذات تعالی را زما معنا المتقدس الله موجود دے پاک موجود پاک تیرے سنے چی دا لا پاک نا پاکی تراغل نے یا قدس کاملہ دے ورکی قدس سے دے ورکی دا دری معنی تأویلیہ منگ والی آخر تاسو دا دری معنی تأویلیہ منگا والی آخر ویدا ذکر اخلو چی متقدس نا کم باب دے زر وایا او دا باب تفاعل سو خواص دے یو خاصیت دا باب تفاعل اگر طلب دے دویم خاصیت تکلف دے دریم خاصیت نو دلته ویل شي چې حمد دی الله لرد سي الله چې هغه طلب د قدس کوي یا الله تعالی هغه پزان کې پسور قدس پیدا کړی دی یا الله د الله قدس نه قدس طرف ته تللی دی دا ویل شي نو چې دا نشي ویل خدغه معنی تأویلیه کوا کنه دغه معنی کم معنی به کوي تأویلیه شابه د متقدس ته پس کې فی نعوت الجبروت باغ نعوت د جبروت کې نعوت جمع د نعت او نعت په معنا د صفت سره نعوت جمع د نعت او نعت په معنا د صفت سره خو فرق دی په مابین د نعت او په مابین د صفت کې ځکه نعت دی ته وایي چې په منعوت باندې به حملېږي بالمواتات بما هو ډایرکن دی ته وایي نعت لك الله عليم الله سميع الله بصير دا حمل د دې کېږي په الله بالمواتات او حمل ډایرکن کېږي نو دې ته ویل کېږي نعت او یوی صفت هغه صفت معنا قائمه بالغیر لازم د موصوف سره خو هغه کې دا ضروری نه ده چې دا غي حمل دی بالمواتات شي دا غي حمل دی بلا مواتات شي دا مسله خاصه الجبروت دا جبروت مبالغه ده په جبر کې او جبر ویل کېږي قهر ته جبر ویل کېږي څه شی جبر قهر ته وایي خو دا جبروت پاغه کې مبالغه ده لك عظموت جبروت عظموت ملکوت نو دا ټول چې مبالغه دي جبروت په جبر کې ده او عظموت په عظمت کې ده او د قرانګ د ملکوت په ملک کې ده پدې کې مبالغه ده نو دا جبروت مبالغه په چا کې شو په جبر کې الجبر هو القهر هغه غلبې ته ویل کېږي نعوت جبروت نعوت الجبروت مراد د دین صفات فعلیه د الله دی مراد د دین کم صفات دي صفات فعلیه د الله صفات فعلیه خلق الله پیدائش علم خلق علم دی ټول ته ویل کېږي صفات فعلیه او دی صفات فعلیه او ته نعوت الجبروت ذکوای صفات فعلیه او ته نعوت الجبروت ذکوای چې صفات فعلیه د الله
چې د کوم شي سره متعلق شي بعد ارادت الواجب تعالی پس اراده د الله نه نو هغه شی بیا قهرن موجودیږي هغه شی به خامخا موجودیږي لکه خلقه د الله صفت ته الله اراده دیو کی چې داس یو بیکاره پرزری دنیا ته لګما نو د دې اراده وکي بس خامخا به د پرزر راځي بیا خامخا به راځي نو صفات فعلیه او تنوعات الجبروت څه کوي چې دا صفات فعلیه چې متعلق شي بعد الاراده د کوم چیزونو سره نو هغه چیزونه قهرا خامخا باغت کیږي موجودیږي نو دې ته وایي نوعات الجبروت ها الله پاک ته په نوعات د جبروت کې پاک ته عن شوائب النقص شوائب صاحبتون خلق توای شیوب خلق توای الله پاک ته په نوعات د جبروت کې د خلق نقصنا او د نقصان نه وسماته او د علامو د نقصان نه د علامو د چانه د نقصان نه د شوائبونه او د سشینه د علامو دا خبره ختمه شو ګوره دا سمات څه کې چې دی نو سمات دا علامی ته وی اصل کې وسمون دی واو اخر اول کې کټ شو دا وسمات هی دلته کې دا و د جنس کلمې نن دی دا د عطف لپاره دی کنه اصل ټکي سماتون دی کنه څه شی دی سماتون او اخر کې تار اورلې شو په معنا د چا سره دی د عالم الله دې خیری کثیر ورکی شارح تا الله دې خیری کثیر ورکی شارح تا چې دی وای چې الله تعالی په نعوت د جبروت کې نقصان پریدا د خلق ته نقصان نه د خلق ته چانا او د سماتو د نقصان نه د علامو د نقصان نه هما پاک الله متقدس ته او الله تعالی پاک ته په نعوت د جبروت کې نقصانونه خو پریدا د خلق ته نقصان نه او د علامو د نقصان نه الله تعالی څه شه دی پاک ته په دې خطبه کې دیږي پورې علامه موصوف براءت الاستحلال موکو براءت الاستحلال هم دې ته وایي چې پاول د خطبو کې دا سټی کې راوړلې شي چې هغه مشهري په مطالب باندې په مقاصد باندې نو څوک پاول یعنی مقصود ته پکې اشاره څوک پاول د کتابونو کې دا سټی کې ذکر کوي چې خی چې زماره کتاب متن دې کا شرح دا خی پکې اسامی د کتبو ذکر کوي او دا قرانګي اسامی د فنونو ذکر کوي لکه دا خبره ټوله چې تاسو فکرې نو په تلخیص کې شی ویلي یا من شرحه ګوره اشاره کوي چې زماره کتاب شرح ده صدورنا لتلخیص البیان ګوره متن تلخیص ته بیان ته کې ذکر کې چې علم په ځکه یو علم معنی او بیان او بل څه شعر بدی ونور قلوبنا بلوامع التبيان من مطالع المستانی تبیانم د کتاب نوم دی لوامع د کتاب نوم دی نو دې ته براءت الاستحلال نو علامه موصوف دلته کې دا کار وکړو چې الحمدلله المتوحد دې متوحد کې ګوره براءت الاستحلال وکړو چې موږ د الله وحدت به حسب الصنع ثابته ورستو موږ به د الله وحدت به حسب الصنع ثابته شرقایت کې دا خبرې دي ګوره وحقائق د اشیاء وشته علم ور باندې شته عالم حادث ته د هر حادث لپاره محدث پکاري محدث الله نه او الواحد رستو وي هغه څه شی دی واحد دی یعنی به اعتبار د صنع الله سره واحد نو شرقایت کې دا ذکر کیږي چې الله واحد دی او دغه الله ذو صفات ته صفاتونه دي نو وکمال صفاته وکمال صفاته یعنی په دې علم کې پدې کې بحث بکیږي د وحدت واجبینا بحسب الصنع او پدې کې به بحث کیږي د صفاتو د الله تعالی نه نو دې ته ورکه براءت الاستحلال کو وصلی الله تبارک وتعالى